سلامونه احترامات ګرانو کتونکو ګلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی او په دې وخت کې غوړي تقسیم ورسره وړه تقسیم ورسره چې کوم دی نو خجورې فیملی بنسپتي والا دا خلک د ډېر څه حقدار دي وړه مو چې ډېر څه ورکو خو بعضې پکې موږ سره تړلي خلک چې یا د کلونو راسره راځي د هغوی کورونه موږ لیدلي وي او هغوی موږ ته پته وي چې یاره دوی له موږ څه ورکو نو ته د کوم وخت نه راځي؟ زما 8 کاله وشو. 8 کاله وشو. ستا لور چې کومه ده مدرسه م وایي؟ زما لور مدرسه وایي او بس د لیب خان په برکت او ستاسو په برکت باندې زما لور مدرسه وایي. اخرنۍ درجې ته ورسېدې؟ اخري درجې پاتې ده، بس کتابونه یې په کار دي او موږ سره ټول دوی امداد کوي، هر څه راله راکوي. 8 کالو نه تا ته خوراک څښاک بیگ کتاب کاپي هر څه زما بچو ته میلاویږي، کتابونه کاپي د مدرسې هر څه ورته میلاویږي. سودا روجه کې میلاویږي؟ روجه کې هر وخت میلاویږي. صحیح ده. تاسو کوم ځای نه ځئ؟ موږ هغه ناګومان. ښه ته اوس څه یې په دې موقع باندې؟ بس دلته راځو خالي لاس نه ځو چې څونه خلک نږدې دي. ایوب خان شیرپو سره الله نه رضا نه پارینده دي چې موږ راکړي د قصابې بې وسه بې دغه راځو کري هم راکړي د دې اړه خاته کاله کېږي چې راځي ماشوم مې سیزنی کې راوستو یتیم بې ماشوم دې سوسنی کې راوستو؟ سیزنی کې مې راوستې او چې لا بیماره وي نو بیا دې کس هم په ټلیفون بیا مې باندې کس راولېږه راته مې جي صاحب ورکول تا وې سید راولېږه. ښه تاسو لومبي ځل دي؟ نه مونږ خو د څلور پنځو کالو نه راځو او اوس هم زه د پردي کار نه را روانه شوم رالم. هغه زنانه هغه ماجره چې وه او هغه چې دی د هغې غریب خو بس اوس داسې حالت دی چې خیر ټولی خو یو بوډا لیور یې د هغه په نکاح کړله ځان ته خو غریبي یې د هغې نه هم زیاته بدتره ده. صرف دومره ده چې د سر سورې ورته میلاو شو د خلکو د خبرو نه لږه په خلاصه شوه. ګرانو کتونکو په تېره روژه کې د دې زنانه په وجه باندې ما د یو غریب ډېر په نغدو کې مې امداد کړی او داسې مې هم کړی. ښه تاسو خوشحاله یاست دې ځای نه؟ ولې نه هر څه وړو موږ دې ځای نه راځو. جي څه راځو 4 ساعت نه راځو هر څه وړو. الله دې خوشحاله کړي موږ پروس کله شاندې دلته راځو. بس چې سي هغه مدرسه کې ستا دغه دی؟ ګرانو کتونکو دا زنانه ما دې له ودرغله دې لور ده د مدرسې کتابونه د دې هم په کار دي د هغې هم په کار دي نو خو څوک داسې وي چې یاره زما له طرف نه ولا مدرسې د کتابونه واله نو دا غوره ډېره لویه صدقه ده. هغې اخرنۍ درجه د هغې پورې خو موږ ورسول الحمدلله او د دې چې کوم دي څویمه درجه ده؟ څلورمه درجه ده. نو دا ما صرف دې له چې دا به پرون هم راغلې وه او ما وی چې یاره دې کې ته ایثاره شه چې د دې ستا د کتابونو دې خلکو ته خو دا څوک او دې سره مدد کول غواړي نو ډېره ښه به وي. ښه تاسو جي کوم ځای نه راغلئ؟ چې د ملیان کلي نه راغلي. څومره وخت نه راځئ؟ د 3 کالو نه. د 3 کالو نه دې ځای نه خوشحاله؟ او ډېر ته خوشحاله. د دغه مولیانو کلي نه تنګي دا 400 مولیانو؟ او چې دا دې خوشحاله تاسو. ښه تاسو؟ اجي موږ هم دغه ځای د پلټونه راځو. پلټونه؟ او د 3 کال هم دلته راځو. ښه دا دې خوشحالي تاسو. تاسو زه د چیني شینکۍ نه راځم. څومره وخت نه ته راځې؟ زما دا 3 کال خاوند مې نشي کوي او څلور بچي مې د قصرته نصیب د الله د اسرې نه بغیر بل اسره نشته. به دلته راځو دلته راته هر څه میلاوي. تاسو جي؟ زه ماجوکي نه راځم دا 5م کال مې دی ورته راله سودا راکې کونډه یم. کوم ځای؟ ماجوکي نه. ماجوکي نه 5م کال. بل اوس باران کې رالم نو تا سودا نه ورکول وریجو ته ډېرې سال شو خو بس بیا واپس لاړو. صحیح. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ ما سره دلته کې یو ورور موجود دی او هغه ورور سره به خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ یو زنانه پکې دې وخت کې بله راله راشه دې خواته. تاسو جي د کوم ځای یې؟ یخ مې څونه وخت نه راځئ؟ دا هم 2م کال دی. 2م کال دی. کونډه یې؟ بچي دې څو دي؟ څلور. نو ستاسو ګټه وټه څه؟ بس داسې رونه بار ملک د غوی له خوا دي خوا رالیږي په هغې ټیم تېرېږي. په بار ملک کې دې رونه دي؟ د هغې باوجود هم ته دلته رالې؟ نو بس هغوی نه خپل بچي دغه دي که نه دونه دغه نه 10,000 روپو باندې څه کېږي نن سبا ګراني د خرچې ګراني. دا ضرورت دی دي؟ ضرورت مې دی. حقداره یې؟ ګرانو کتونکو ما سره دې وخت کې زما تکړه خبریال صحافي سینیر صحافي نصرت حسین توپان صاحب یقینا موږ پکې دیو نه پاله خو دا دې را سره جغ وړي چې بس څه نشته دی نو بد نشته دی خو توپان صاحب دې پرې ګراني زیاته ده او خلک په ډېر زیات مقدار کې را روان دي څه به وایي؟ حلب خان وایي ګراني خو دومره ده دومره چې مطلب د هر یو شي اسمان سره خبرې کوي
د دې ملک سیسټم ډېر غلط دی ځکه چې د دې نه مخکې هغه نګران حکومت و نو څه نه څه حالات پکې خو موجوده حکومت چې راغلی دی حالات ترې ډېر خراب شوي دي او بیا اوس د رمضان میاشت ده نو د رمضان په میاشت کې خو مطلب دا دی چې کوم هغه داسې ضرورتمند خلک نو د علاقې خلکو له پکار دي چې هغه ځان سره پالي خو د بده مرغه په 400 کې هغه شي نشته او علب خان رور ستاسو کوم علب خان شیرپو فاونډیشن چې دی د ډېر وخت نه په 400 کې مطلب دا کار کوي ځان له خپل یو تاریخ لري ستاسو خپله یو هسټري ده خو دا کمې پورې چې ستاسو هغه سوشل ورک دی نو علب خان شیرپو فاونډیشن په مختلف وختونو کې که هغه د سیلاب په شکل کې دي که هغه د جهیز په شکل کې دي که هغه مطلب دا په یتیمانانو باندې تعلیم کول دي یا د چا مطلب دا د کور چت هغه دغه چاله ځای غشتل دي نو د علب خان شیرپو فاونډیشن یو خپل تاریخ دی یو خپل حیثیت دی چې په داسې دور کې په هر رمضان کې علب خان شیرپو فاونډیشن د پلیټفارم نه خلکو ته څه نه څه میلاویږي خو دا د دې علاقې چې کوم مطلب دا غیر صاحب ثروت خلک دي کوم باسره خلک دي مالدار خلک دي پکار دي چې دا قسمه فاونډیشن یې سپورټ کولی چې د هغې فاونډیشنو د پلیټفارم نه د یتیمانانو ته معذورو ته د بېوسه خلکو ته په رمضان کې سم میلاوېدل او د علب خان به ته مطلب دا دی چې ستاسو خپل کوششونه دي لکه اوس زه به ده ووایم چې فیملي والا سره ستاسو خپل یو دغه تاسو ته دا ایټم درکوو نن تاسو دې غریبانانو له ورکوئ که دا په دغه مینه مطلب دا په دې 400 کې ډېر کارخانهدار شته صنعتکار شته سرمایهدار شته دا سینجي پمپونو والا مطلب دا ډېر باسره خلک دي ډېر مالدار خلک دي چې دې خلکو په خپل علاقه کې کم کمزوري خلکو دی پالن نو نن به دلته رش نو دلته دا رش ولې دی چاته هم په کلي کې څه نه میلاویږي هغه زکات چې دی نو هغه مطلب دا دی نن سبا په داسې پوزیشن دی که یو علاقه کې څوک زکات ورکوي نو کم خلک چې د هغه همسایه وي د هغه په حجره کې خدمت کوي یا مطلب دا دی د هغه څاروو دیکبال کوي هغې خلکو ته نو هغه هم د ثواب په نیت نه دی ځکه چې د زکات خو موږ کومې مسلې اورېدلي دي نو دا دی چې په یو لاس یې ورکوي بل دغه نشي او علب خان به بس خدای تاسو له همت ترکي چې د داسې قسمه خلکو خدمت کې اوس زموږ د خویندې راځي دا به مختلفو علاقونو راغلي د دوی به ضرورت وي ځکه په دې روژه کې راکوره راوتېري که ضرورت ونی نو څوک هم د چا ځای ته نه ځي نو بس زه به ده ووایم چې علب خان به خدای تاسو له همت ترکي او تاسو ته ریکویسټ هم کوم چې حوصله مه بایلئ ځکه چې دا د روژې میاشت سړي سره دومره وسایل نی دومره شی ورسره نی خلک ورپسې ډېر را روان نو تنګېږي هم سړی حوصله خپله لویه ساتئ او مطلب دا دی چې د داسې خلکو خدمت کول دا هغه لوی ذات رضا کول دي آخرت کې مطلب دا دی ځان له مقام جوړول دي او زه په آخره کې د دې علاقې چې کوم باسره خلک دي کوم منتخب خلک دي که په خپله نشی کولی نو علب خان شیرپو فاونډیشن دا قسمه فاونډیشنونه دا سپورټ کې چې د دې پلیټفارم نه چې کوم دی د دې کونډو رونډو یتیمانانو یا د رمضان په میاشت کې یا چې کوم ضرورتمند خلک دي چې د هغوی مطلب دا امداد وشي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا ډېر د لرو ځایونو نه راغلي یړم غواړي چې دوی له موږ ډېر څه ورکړو خو خبره د وس ده نو او بیا راځي دوی کرایانو هغه دغه موږ نشو دغه کولی نو ضرور را سره مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ